أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. تیرو آیتون مبارکونا تفصیل سرا اللہ تبارک و تعالی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام واقعہ ذکر فرمائل. کہ حضرت آدم علیہ السلام دا ټول انسانیت پلار نکو او دا اللہ تبارک و تعالی برگزیدہ پیغمبر چې هم دا غنا الله جل شانه د ټولو انسانانو د نسل سلسله جاری فرمایل. او داغي واقعي په زمن کې د توحید عقلی دلائل الله جل شانه ذکر فرمایل. او دغه سي هغه ممنوعات چې کوم ظاهري گناهونه دي باطنی گناهونه دي فواحش دي او ظلم دي شرک دي د دې ټولو ممانعات او فرمایل. اوس د دې واقعي په اختتام کې الله تبارک وتعالى بیا دوباره هغه یاد دهانی ذکر کوي چې کوم حضرت آدم علیہ السلام او داغه اولاد ته په عالم ارواح کې د دې خبرې دعوت ورکړې شو چې د الله تبارک وتعالى د توحید اقرار وکوي د الله د پیغمبرانو هغه باندې و ایمان وروړي د شرک نزان بچ کوي. او د دې واقعي په اختتام کې الله جل شانه دوباره دغه خبرې یاد دهانی کوي چې کله زما طرف نه تاسو ته پیغمبر درشي زما آیاتونه تاسو ته در ورسیږي نو چا چې ځان بچ کو د شرک نه او دغه سي د کفر نه او خپل عمل درست کو نو داسې خلقو باندې نه بس يروي نه بدوي غمجن وي. یا بنی آدم اے بنی آدم اما یأتینکم کراشی تاسو تا پیغمبران منکم د تاسو نا یقصون علیکم چې بیان کړي تاسو مخ کی آیاتی زما آیاتنا فمن اتقى نو چاچی پرهیز وکړو د کفر او د شرک نه واصلح او اصلاح وکړه فلا خوف عليهم نبس ويروي پدوي باندې ولا هم يحزنون او نبدي غم جنوي. اما ياتينكم رسل منكم کراشي تاسو نه پیغمبران د تاسو نه الله تبارک وتعالى د انسانانو د خپل جنس نه د خپل قوم نه د خپل برادری نه د خپل علاقې نه انبیاء کرامو سلسله جاری کړې دي. دا سینه چې سبا سوګدا اون وي چې دغه پیغمبر دا خو فرشتو او مونږ انسانان یو یا سوګدا اون وي چې دا پیغمبر داسې جبه باندې په داسې جبه کې تبلیغ کړی دی په هغې باندې مونږ پوه شوي نه یو مونږ چا په هغې پوه کړی نه یو
یا هغه پیغمبر فلانکی علاقې ته راغلی او زموږ علاقې ته نه راغلی. دا هیڅ قسمه حجت او دلیل څوک نشي پیدا کولی چې رب کائنات د خپل پیغمبرانو سلسله عام کړی دی. یو دا چې اما یاتینکم رسول منکم، دا پیغمبر دراشین تاسو نه، ستاسو پشانتی انسان، ستاسو پشانتی بشری تقاضی لرلو والا، ستاسو پشانتی معاشرتی زندگی ترولو والا، او باوجود دا غینا اغا اکمل البشری افضل البشری، باوجود دا غینا اغا دا غا طول معاملات چې دی اغا د الله د حکم مطابق وي او دا د ټول انسانیت د پاره یو رهنمای یو مثال وي. یقصون علیکم چې بیان پتا تاسو په مخ کې آیات زما آیاتنا، فمن اتقى نو چا چې پرهیزګاری وکړه، پرهیز وکړو، فمن اتقى چا چې پرهیز وکړو د کفر او د شرک نه، اتقى ویریدو، تقوا اختیار کړه. د ټول دین خلاصه د عقایدو بعد هغه تقوا ده، او په عقایدو کې هم تقوا ویل شي. د تقوا ټول نړمبه کړي بنیاد هغه د شرک نه ځان بچ کول دي، او د تقوا اعلی مرتبه چې دا هر مشکوک او مشتبه سیز نه اجتناب کول دي، ځان بچ کول دي. چې د کم سیز په حوالی سره تردد وی او شک او شبهه وی نو دغه پر خودل دا د تقوا اعلی مرتبه ده. د تقوا ټولونه ادنا مرتبه هغه د شرک نه ځان بچ کول دي، او د تقوا ټولونه اعلی مرتبه هغه د مشکوک او د مشتبه سيزونو نه اجتناب کول دي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک، هغه شی پرېږده چې کم شی تا په شک او شبهه کې اچي، هغه سیز طرف تر ذات چې کم سیز تا په شک کې نه اچي، یقیني سیز وي. نو لہذا د کم سیز په حواله سره چې په زړه کې شک او شبهه راشي، مشکوک او مشتبه سیز وي، دا غي نه هم اجتناب کول دا د تقوا اعلی مرتبه ده. او د محرماتنا د حرامنا اجتناب کول دا خو فرض دی، دا په هر مسلمان باندې واجب دی، لازمی ده چې کوم اخکارا حرام سيزونه دي، حرام قتل، حرام اوریدل، حرام وینا، حرام خوراک، او دغه سي هغه ټول سيزونه چې کوم اخکارا حرام وي هر مسلمان ته دغه اندازه وي، دغه نه اجتناب خو فرض دی. بعض سيزونه داسې وي چې هغه مشتبه وي، مشکوک وي، نو د تقوا اعلی مرتبه دار چې یو مسلمان باغې نه هم ځان بچ کړي. او دا تقوا پرهیزګاری، خوف خدا، د الله یره پزړه کې ساتل، د دین بغیر الله جل شانه چې نیک اعمال هم هغه وخت کې قبليږي چې کله زړه کې تقوا وي. قران کریم کې الله جل شانه فرمایي انما يتقبل الله من المتقين، بشک زه د پرهیزګارانو خلقو اعمال قبلوم. ځکه چې زړه کې چې پرهیزګاری نه وي، تقوا نه، خوف خدا نه، او دغه تقوا په ځای باندې چې کله په زړه کې ریاکاری وي او نمود نمایش وي، نو هغه عمل د قبولیت په ځای باندې د وبال ذریعہ ګرځي په انسان باندې. انما يتقبل الله من المتقين، الله تبارک وتعالى د متقیانو اعمال قبلې، د پرهیزګارانو اعمال قبلې. نو لہذا دی وجنه الله تبارک وتعالى فرمایل چې فمن اتقى، نو چا چې پرهیز وکړو د کفر او د شرک نه، واصلح او اصلاح وکړه. نو تقوا چې کله انسان په زړه کې پیدا شي، نو د تقوا اثر په اندامونو کې ښکاری. زړه کې چې د الله يروي، د جبنا شرک او د کفر او د غیبت او د چغلخوري الفاظ نه ادا کی. زړه کې چې تقوای وګونه او نظر جبا دا په غلط ځای کې نه استعمالي. زړه کې چې تقوا وي،
یو مسلمان ته اذیت ورکول انسان ته ډېر لوی جرم ښکاري. زړه کې چې تقوا وي خوف خدا وي نو د هر ګناه پر خودل دا آسان وي، او چې کله زړه کې تقوا وي د خپل نرمه ګرمه بستر پر خودل او د رب العالمین مخ ته ودرېدل آسان شي. او زړه کې چې کله تقوا وي د یو مسلمان عقاید، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، معاشیات، هر یو څیز په خپل ځای باندې سم دم روان وي. دا ټول بنیاد دا تقوا ده. ځکه الله رب کائنات فرمایي چې فتقون یا اولی الالباب، اے د عقل خاوندانو ما نه ویریږي، تقوا اختیار کړئ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. یو آیت مبارکه کې دو پیری الله جل شانه دا حکم کوي. او دا تقوا یو داسې واحد داسې عمل دی چې دی په باره کې الله تبارک وتعالی فرمایي فتقوا الله ما استطعتم. تاسو د الله نه یره کوئ، تقوا اختیار کړئ څومره تاسو نه کیدی شي. د هر یو عمل یو اندازه یو مقدار مقرر وي، واحد دا تقوا یو داسې څیز دی چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې فتقوا الله ما استطعتم، چې څومره تا نه کیدی شي ته به د الله تبارک وتعالی نه یره کې، د ګناه نه به ځان بچ کې، د معصیت او د نافرمانی نه به ځان بچ کې، خوف خدا به په خپل زړه کې ساتي. فتقوا الله ما استطعتم، چې څومره تا نه کیدی شي خپل کوشش او د وس مطابق دا بچ دی نو ځان کې به تقوا پیدا کوي. نو لہذا د تقوا حکم د قرآن کریم ډېرو ګڼو آیتونو مبارکو کې الله جل شانه ذکر کړی دی. دې ځکه فرمایي فمن اتقى، نو چا چې پرهیزګاري وکړه د شرک او د کفر نه ځان بچ کو، واصلح او اصلاح وکړه د خپل عمل، فلا خوف علیهم، نه به سیره وي په دوی باندې، ولا هم یحزنون، نه به دوی غمجن وي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.